بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمن درونو، تاسو به چې مخکې 2 سبقونه زده کړي وي، په هغې باندې به تاسو چې کوشش کړی وي. او لومړني سبق کې د الف نه د را پورې موږ حرفونه ښودلي وو، او په دویم سبق کې د سین نه واخله د کافه پورې چې موږ حرفونه چې ښودلي وو. نو که هغه حرفونه خو زده کړي وي، په شرط د دې باندې به موږ دا دریم سبق شروع کړو. په دې دریم سبق کې به زه تاسو ته د لام نه واخله د اخره پورې چې حرفونه لیکم د یا پورې. نو دې حرفونو ته چې ګورئ، او څنګه چې زه حرفونه لیکم همدغه شانتې تاسو خپل کاپۍ کې لیکئ او کوشش پې کوئ. نو تاسو ته به چې دا حرفونه ډېر ښه زده شي. څومره چې په خط باندې چې سړی کوشش کوي، نو هغومره چې سړی دا خط زده کېږي. او که نه صرف ویډیو کتو باندې چې خط نه زده کېږي. خط چې زه څنګه لیکم نو هغه شانتې حرفونه تاسو هم لیکئ. تاسو به چې الف زده کړی وي په لومړني حرف کې، لمبې به چې الف جوړ کړئ، کته کرښې سره پورته ورسوئ. بیا د سین اخر کې چې کوم کرښه وه د پیالې په شانتې، هغه به تاسو زده کړي. نو د لام په اخر کې هم هغه شانتې پیالې په شانتې کرښه راکاږئ. نو دا شو لام. دې څه ویلی کېږي؟ لام ویلی کېږي. میم څنګه لیکلی کېږي؟ میم به کراس کرښه راکړئ ګړمبې، بیا به چې کرښې کته طرف ته چې پین تاو کړي، بیا به دا کرښه د بله کرښې سره چې یو ځای کړي، او د هغې نه وروسته به چې کته لاندې طرف ته به پین راوغورځئ، او بیا به چې داسې دا پین کوږ کړي. دا به میم شي. دې ته میم خنجریه ویلی کېږي. میم خنجریه. خنجریه. یو میم الفیه. نو میم الفیه هغې ته ویلی کېږي، هغه داسې لیکلی کېږي ګړمبې به د ښا په شانتې او ښا جوړه کړئ. بیا به چې پین داسې راولئ، پین به داسې کوږ کړئ، نو اخره پورې به چې کته الف په شانتې دغه جوړ کړئ. دې ته میم الفیه ویلی کېږي. میم الفیه. میم الفیه. نون چې دی د نون د لیکلو طریقه هغه ده کومه طریقه چې تاسو د سین په اخر کې کومه پیاله جوړه کړې وي، هغه شانتې پیاله به جوړول غواړئ. میم لمبې به داسې چلو کړئ، بیا به پین داسې تاو کړئ، بیا به اخر کې پین په کرښې په سر باندې ودروئ. دا طرف به چې دی دې چپ طرف ته تاو وي. او دا شانتې نون واو د لیکلو طریقه دا ده. لمبې به چې دی پانچ جوړ کړئ د عربۍ ژبې پانچ ښه جوړ کړو. او بیا د هغې نه وروستو را لفظ به تاسو چې په لومړني سبق کې زده کړی وي، هغه شانتې را په شانتې حرف به ولیکئ اخر کې. نو دا شی واو شو. دا واو شو. اخر کې چې دی دې پسې بیا چې دی حمزه دی. حمزه لمبې د عین په شانتې لیکلو طریقه د عین په شانتې ده. لمبې به چې دی زیزمه جوړه کړئ، بیا به پین کته کرښې طرف ته تاو کړئ، بیا به ګول دایره جوړه کړئ کته معمولي غوندې. دا څه شو؟ دا حمزه شو. ها د لیکلو طریقه څه ده؟ ها د لیکلو طریقه دا ده چې تاسو به لمبې دال په شانتې کته کرښې پورې پین راکاږئ، بیا به دا دال جوړوئ نو داسې، بیا به دا پین کراس راکاږئ بره، بیا به چې دی دې ځای کې دا پین تاو کړئ، او د کرښې په سر باندې به اخره پورې راولئ. دا د ها د لیکلو طریقه شوه. نو دا یا د لیکلو طریقه دا ده چې یا به چې دی لمبې به الټه دال جوړ کړئ. الټه دال. دا الټه دال دی. دا الټه دال دی. بیا به چې دی اخر کې دا پین داسې راولئ کرښې سر کې به پین ودروئ. دا څه شوه؟ دا یا شوه. دا حرفونه د لام نه واخله د یا پورې دا حرفونه موږ تاسو ته ولیکل. په دې کې یو آخري حرف چې دی هغه لام دی. د لام د لیکلو طریقه دا لمبې به الف جوړ کړئ، لام الف، بیا به کته کرښې ته رسوئ، نو کرښې معمولي غوندې ځای پرېږدئ، بیا به د پین داسې کراس راولئ، بیا به چې دی دې بره ځای کې الف جوړ کړئ، داسې کته کراس راځئ به نو کته به مثلث جوړ کړئ. مثلث خو به تاسو زده کړی که نه، هغه مثلث به جوړ کړئ. نو دا لام الف شو. نو دا سبق چې دی پوره دی. دا دریم سبق دی، په دې باندې کوشش وکړئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.